الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتزه رواه الترمذي. دا حضرت جبریل علیہ السلام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بانی وحی راوړی دا او بیا دا غي نه رسته واپس شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غ دراتلو غرض خپل ملګرو ته بیان کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه هغه وینا نقل کړی دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ځل جبریل علیه السلام زما خواله راغی، ما ته چې هدایت حواله کړه نو یو یې راته دا ووایي چې اذا توضأت فانتزه، کله چې اودس کې او د اودس نه فارغ شي. اذا توضأت یعنی اذا فرغت من الوضوء، کله چې د اودس نه فارغ شي نو فانتزه په ځان باندې لږې اوبه وشینده، چړکاو که په ځان باندې لږې اوبه. مخکې په دې موږ بحث کړی چې استحبابي امر دی د دې دپاره چې د سړي نه دا وسوسې ختمې شي. حضرت عائشہ رضی الله عنها ام المؤمنین دا هغه فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم تش اودس مات که تشې متیازې وکړې نو وروسته ورته خواته حضرت عمر رضی الله عنه ولاړو. د حضرت عمر په لاس کې لوټه وه نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس مات کو راتاو شو راپاسېدو، حضرت عمر یې ولیدو، وی څه دی هلکه؟ هغه ورته ووی اوبه مې راوړئ چې تاسو پې اودس وکړئ. نو پیغمبر علیه السلام ورته وی ولې سړی تشې میچا دې وکړي نو بیا به ایسته خامخه پاټیم باندې اودس کوي څه؟ ما ته خو دا حکم نه دی شوی، او که زه یې م وکړم نو بیا خو به دا ټول امت چې دي په ځان به یې سنت وګڼي، په ځان به یې لازم وګڼي. مطلب د دې واقعې دا شو چې په اودس کې ګرځېدل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مخه په اودس کې نو حضرت عمر هم دا وګڼله چې ګنې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د اوبو ضرورت وي نو چې وراوړم ورله. نو هغه چې ورله اوبه ورکړې نو په دې څه وکړم؟ په دې اودس له مې دله راوړې. نو هغه وی دا اودس کول په هر اودس ماتي پسې څه لازمي امر خو نه دی، خو که چا وکړو نو ښه خبره ده، خو زما حیثیت خو هغه نه دی کوم چې ستاسو د عامو خلکو دی. زه چې یو کار وکړم او خامخې وکړم نو بیا خو به په تاسو باندې تقریبا یو مستقل سنت موقت به جوړېږي، بیا به تاسو هغه د دین کې به د یو څیز دونه اهمیت نه وي او تاسو به ورله دونه اهمیت ورکړئ چې بیا به فرض کوي په خلکو باندې. یوه خبره خدا چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپله باندې سخت مزاج و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو هوښیار استاد و، هغه ته پته وکړه د حضرت عمر د لاس د اوبه د فورا والم او دی په دې مسله پوه نه کړم. نو حضرت عمر د نو په مخ کې چې بیا چا اودس مات کو او بیا هغه اودس نه وکړی نو ډنګی به پسې راغستی چې هلکه تا سنت باندې عمل ولې نه دی کړی. نو د حضرت عمر رضی الله عنه د نفسیاتو مطابق هغه ته حکم، هغه ته اول مسلې وضاحت وکړو، وروسته بیا یې بیا اوبه اخېستې. نو زمونږ استاد دپاره هم دا یو طریقه شوه، یو سنت شو چې کم کار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه کړی دی د هغې حیثیت بدل دی، سنت موقت. چې کم کار یې داسې کړی چې صرف په یوه موقع کې ته ظاهر شوی دی نو هغې ته موږ نفل او مستحب ورته وایو. د مستحب حکم دا دی که تا او چا وکړو جو ښه خبر د ښه عادت دی، او که د سنت موقت تاکید چې دی نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی، او فرض داسې عمل دی چې د هغې حکم برای راست الله تبارک وتعالی په خپله باندې کړی. نو په دې وجه باندې د فرضو او د سنتو او د نفلو د دې په منځ کې به فرق کوي. فرق د درجاتو د بلندې د مستحباتو په ذریعه سړی خپل اخلاق صفا کوي،
د نوافلو په ذریعه باندې خپل درجات بلندوي د فرضو په ځای باندې سړی خپل مقام ته ځان رسوي نو عن عائشة د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ده قالت دا وی چې بال رسول الله صلی الله علیه وسلم تشمتیا دی وکړي یعنی او دس مات کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فقام ودرد عمر رضی الله عنه خلفه داغه ورسته بکوذین دی وی کوزه د وبو سره مما ان د وبو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ما هذا یا عمر الک دا سدی عمر فقال هغه ته ما انت تتوضا به وبدی چې او دس په وکي قال نو پیغمبر علیہ السلام ورته ما امرتو ما ته خدا حکم نه دی شوی کله ما بولتو چې کله د متیا دی کوم نو ان اتوضا ادبغن است مستقل پټې مو دس کوم پټې مو دس ضرورت خو نشته ولو فعلت لكان سنه او کما د شکارو کو نو دا خو بیا یو جاری سنتي یعنی مطلب زما استاد په مېز کې خو فرق دی چې کوم کار مستقل کوم بیا خو به تاسو په ځان فرض غنئ دغه شان حضرت ابو ایوب انصاری او جابر رضی الله عنه جابر ابن عبد الله او انس رضی الله عنه د دې دریوانو صحابونو دا واقعا نقل لدی وی چې کله دا آیت قرآن نازل شو چې رجال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين د دې آیت مطلب دا دی چې په دې مسجد قباء کې داسې خلک موجود دي د دې په خواوشا کې چې دی دا ډېره خوښوي چې دا ځان ښه پاک کړي او د الله پاک خلک خوښي نو دا صحابه وایي چې پیغمبر علیه السلام د انصارو نه تپوس وکړو چې لکه داسې تاسو څه کار کوئ چې هغه مونږ نه کوو چې الله تعالی ستاسو د صفت وکړو چې په دې علاقې کې داسې خلک دي چې هغوی ځان سم صفا کوي او د الله په دې وجه دغه پاک خلک خوښ دي نو هغوی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خو داسې خاص عمل نه کوو البته دومره ده چې مونږ کله اودس ضرورت راشي نو بیا اودس کوو تشې مې چا دی ډکې مې چا دی دا شي نو بیا مونږ اودس کوو دا خو حکم دی د شریعت او دغه شان چې کله د غسل واجب شي بیا غسل کوو د غسل طریقه پیغمبر قرآن مونږ ته ښودلې ده خو یو کار مونږ داسې کوو چې هغه د مهاجرینو د مکې او زمونږ د انصارو د مدینې د دې په منځ کې فرق دی هغه دا چې مونږ استنجا کوو نو مونږ د استنجا دپاره اوبه وروسته استعمالو او دغه چې دا د مکې عام مهاجر چې کوم خلک دي نو هغوی په استنجا کې صرف لوټه کاڼه استعمالی او بیا اوبه نه استعمالی نو مونږ د ځان د صفایۍ دپاره اوبه هم استعمالو د کاڼي نه وروسته یا د لوټې نه وروسته دغه یو کار زمونږ په اودس کې بیل دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویې یا معشر الانصار اے انصارو ټولګیا ان الله قد اثنى علیکم الله ستاسو ډېر صفت کړی فی الطهور په صفایۍ کې فما طهورکم نو ستاسو را پاکي څه شی ده نو قالو هغوی ورته وویل نتوضأ للصلاة مونږ له اودس کوو ونغتسل من الجنابة د جنابت نه غسل کوو ونستنجي بالماء او مونږ په اوبو باندې بیا استنجا کوو عام طور په کاڼو باندې مونږ د هغې ترتیب مخکې ووایو چې دریو کاڼو نه په کم باندې استنجا کول استنجا څه ته وایي ځان د ګندګۍ د تشو مچاځو د ډکو مچیازو نه پاکول نو دا په کاڼو باندې به هغې کوله نو ښه طریقه دا ده چې سړی کاڼي م استعمال کړي او د هغې نه وروسته ځان له اوبه م استعمال کړي د دې سره به پاک شي یوازې کاڼي استعمالول یا یوازې اوبه استعمالول د دواړو طبي طور باندې څه دغه شته نقصانات شته بیل او چې دواړه استعمال شي نو د هغې په وجه باندې پاکي مکمل راشي چې مکمل پاکي راشي نو صحابه د انصارو چې وو نو هغوی وایي مونږ کاڼي م استعمال کړو د کاڼي نه وروسته بیا څه کوو بیا اوبه م استعمال کړو نو کم واړه یا کم زنانه نارینه چې هغه یوازې اوبه استعمالوي یوازې په اوبو باندې ځان نشي پاکولی او خصوصا ماشومان چې دي هغه ځان پاکولی نشي نو خپل کشران او خپل بچیانو داسې تربیت پکاري چې هغوی د انصارو مهاجرینو په شانې د ځان د پاکولو دپاره پوره انتظام وکړي او بیا مخکې مونږ لوستي وو چې د استنجا نه وروسته لاس په ځمکه باندې کېږدي د ځمکې سره یې ومږي د دې لپاره چې د لاسو نه هغه بدبویي هم لاړه شي یا صابون استعمال کړي چې لاس مکمل پاک شي که مکمل لاس پاک نه شي د هغې په نتیجې کې بیا د بیمارو خطره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې
یو ځل وای مونږ ناسو نو مشرکانو راته ووې یو مشرک راته ووې په مونږ پسې خندل چې رس تاسو هغه ملګری خو تاسو تر تشو میچادو ډکو میچادو چلم ښایي که نه نو ما ورته ووایي چې آو چل راته ښایي مونږ ته دا چل ښایي دا ادب راته ښایي ستاسو په شان ښه نه وي چې کم طرف ته مخ کو کم تم شا که ځانم پاک کو که ځانم پاک نه که زمونږ پیغمبر مونږ ته دا هدایات راکوي چې کم طرف ته تاسو د عزت په نظر ګورئ نو هغې ته به تشو میچادو د ډکو میچادو په وخت کې نه مخ کوئ نه به ورته شا کوئ قبله کې په مانځه کې مونږ قبلې ته مخ کوو نو هغې طرف ته به مونږ په اودسماتي کې هغې طرف ته نه شا کوو نه به ورته مخه کوو یو راته دا هدایت کوي په اودسماتي کې د اودسماتي په آدابو کې راته یو دا ادب ښیي او دویم ادب راته دا ښیي چې لا نستنجي بایماننا په ښی لاس باندې مونږ استنجا نه کوو دا راته ښیي چې په ښی لاس باندې به ځان نه مږې د استنجا په ټیم کې اوبه ځان ته راچوه خو مږې به ځان نه په دې باندې او دریم ادب راته دا ښیي چې لا نکتفي بدون ثلاثه احجار چې ګورې پورهوالی به نه کوو په کم د دریو کاڼو نه د استنجا په ټیم کې د ځان د پاکولو دپاره به د درې کاڼو نه یعنې د درې ځل ځان پاکولو نه په کمه باندې به اکتفا نه کوو نو د دې ادایګي خو د کاڼو او د لوټو په صورت کې درې ځل لوټه استعمالول دي خو د اوبو په دغه کې څه یعنې درې ځل له ځان د صفایۍ یقین پاکول ولا نکتفي من به اکتفا نه کوو بدون په کم ثلاثه احجار د دریو کاڼو نه لیس فیها رجیع خو په دې کاڼو کې به ګورې غشان نه ولا عزم او نه پکې اډوکی وعن ابي هريره رضي الله عنه ده حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت ده قال ده وی چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءني جبرائيل راغ دما قال جبرائيل فقال ما يا محمد اي محمد صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانتظر کله چې او دس کینو په ځان باندې لګي وبرا شیندا ورواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وسمعت محمدا يعني البخاري يقول الحسن بن علي الهاشمي الراوي منكر الحديث وعن عائشة ده حضرت عائشة رضي الله عنها روایت ده قالت داوي چې بال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد اسمات کو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام نفاسد عمر خلفه داغ نرستا بكوذين دوبو سر مما دكوذي سر مما دوبو فقال وتوي ما هذا يا عمر مردا سدي فقال غوتوي ما انت توضأ فيه وبمدل راوړي چې ودس په وکی قال نو پیغمبر علیہ السلام ورته ما امرت ما ته حکم نه لای شوی کله ما کلم چې وبلت دا ودس وکم انا توضأ چې د بګنه خامخا ودس کوم ولو فعلت كزيم وكما لكان سنه بیا بدا پتا سبحان لازم شي رواه ابو داود وابن ماجه وعن ابي ايوب وجابر وانس ان هذه الايه ابو ایوب انصاری جابر ابن عبد الله وانس ابن مالک وی ان هذه الايه دا آیت چې کله نازل شو چې فيه رجال فدې مدینه کې د خلک د يحبون چې داغي د خوخي اي تطهروا جدان خپاکی والله يحب المطهرين د الله پاک خلک ډېر خوخ دي نو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غیته وې یا معاشر الانصار اے د انصار ټول غيو ان الله بشک الله تعالی قد اسنا علیکم استو صفت کړه په طهور د صفای په باره کې په ما طهورکم نتو ځان څنګه صفا کوي قالوا نغي وتوي چې نتوضا للصلاه منګه د منځره پر عام او دس کو ونغتسل من الجنابه د جنابت نه لامبو ونستنجي بالماء او چې کله استنجا کوو وبم استعمال او د قانون رستا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته په هو ذاك دا کوم صفای چې دانو دا دس خو منګم کو دا غسل خو منګم کو خو چې الله سره صفت کوي نو دا په دی وجبانه چې په هو ذاک هغه دغه دي چې تاسو استنجا په وبو باندې کوي د کانو د استعمال نه رستا فعليكم نو دا کوي درځان باندې لازم کوي رواه ابن ماجه دا خبره ابن ماجه نقل کړی دا وعن سلمان د حضرت سلمان روایت ده قال دی وی چې قال بعض المشرکین بعض مشرکان په هم پس خندل وهو استاذ او د خندل په من پسې وې انی لا ارى ما دماد خیال له صاحبکم انی د چم لا ارى صاحبکم تاسو ملګری چې دینما يعلمکم چې هغه تاسو ته خي حتی الخراءه حتی چې د او د سماتی کې د او د سماتی د ناس چلم درته خي چې تاسو میچاو ته بسنګ کې نه ډک میچاو ته څنګه نه دا چلم درته خي دای په موږ په خندا وکړو نو د سلمان وی قلت ما وتوي اجل او دا چلم راته خي امرنا موږ ته حکم کړی دا موږ پیغمبر الله نستقبل القبلة چې موږ به قبله ته نه مخ کو ولا نستنجي نه به استنجي نه په د سماتی ټیم کې ولا نستنجي بأيماننا او په خیلاس باندې به استنجام نه کو ولا نکتفي بدون ثلاثه احجار او د درې کانو په کم باندې به استنجام نه کو لیس فيها رجیون چې پای کې به ګوره خوشان نه ولا عزم او ډکه بم پکې نه رواه مسلم واحمد واللفظ
له. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.